बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन जमंग टॉपिक ते गैल्वानिक सेल या ورته بل نوم اغوستی شي والټیک سیل د کې به موږ د دې کنسټرکشن او ورکینګ د دې څه شی دی او یوزز د دې سری एग्जांपल्स والټیک سیل کم سیلز کې دی شي به definition wow the electrochemical cell in which redox reaction occurs spontaneously an electric current is produced. Such a cell is called voltaic cell. اوس د دې ډیفینیشن کې وګورئ د کې کوم ریډاکس ریاکشن کیږي نو هغه څه شی دی سپانټینیسلی د دې نه مخکې موږ الکترولیټیک سیل ویلو هغه کې نان سپانټینیس ریاکشن کېده د کې کم کیږي سپانټینیس ریاکشن یعنی هغه کې به کم ریډاکس ریاکشن کېده هغه د لپاره به موږ هغه سیل ته الکتریک کرنٹ ورکو الکتریک کرنٹ نه پس په هغه سیل کې ریډاکس ریاکشن کېده دا دې سیل کې با ریډاکس ریاکشن خپل کیږي بلکې دا غي د دک ریډاکس ریاکشن د وجې په دې سیل کې بس پروډوس کیږي الکتریک کرنٹ په پروډوس کیږي سو یعنی دې کې بس پروډوس کیږي د دې ریډاکس ریاکشن د وجې الکتریک کرنٹ په دې سیل کې پروډوس کیږي پیراوته وګورئ د electrochemical cell هغه electrochemical cell in which the redox reaction occurs spontaneously چاہے کې به redox reaction خپل کیږي یعنی spontaneous reaction به وي او خپل کیږي and the electric current is produced او سبب produce کیږي دا غي reactions د وجې د redox reaction د وجې په کې electric current produce کیږي such a cell is called voltaic cell دا سیل ته موږ سو voltaic cell بوته اوس ورپسې دی galvanic cell دا د دک سیل یو ټایپ دی the device in which chemical energy is converted to electrical energy هغه سیل یا هغه ډیوایس چې په هغه کې کیمیکل انرژي کنورټ کیږي څه شي ته الکتریکل انرژي ته یعنی کورونو کې زموږ چې کومې بیټریان وي هغه کې د کومنګ په کې تیزاب اچوي سټ چې کوم موتام لفظ کې تبنګو په هغه کې بیټریانو کې وبو اچولې دغه وبو چې کوم دین د سشری کیمیکلز دي دغه کیمیکل انرژي د وجې په هغه بیټریانو کې ریاکشن کیږي ریډاکس ریاکشن او یې کې څه پروډوس کیږي الکتریکل انرژي پروډوس کیږي Chemical energy are the reaction that occur between the electrodes and solution. په دې سیل کې چې کوم دا موږ وو چې chemical energy به کنورټ کیږي electrical energy ته دا chemical energy څه شی دی دا chemical energy دا reactions دي کوم redox reaction دی دا به کیږي د چا په مینس کې د electrodes او د solvent solution په مینس کې دا solution څه شی دی electrolytes دي The best example of the galvanic cell is Daniell cell. Example is the Daniell cell. اوس په موږ وو construction of the cell یعنی دا galvanic cell دا Daniell cell به موږ څنګه جوړو یا به د سسنه جوړوي Daniell cell is consist of څه شی دی باندې نمبر 2 separate containers دي یعنی دا به دو containers باندې مشتمل وي کوم د دې ډایګرام ته وګورو دا وګورئ دو جدا ډیفرنٹ کنټینرز دي یو کې به نوډ پروت وي یعنی یو کې به یو الکترود پروت وي او په بل کې به بل الکترود پروت وي که تاسو خیال کړئ کورونو کې بیټریانو ته هغې کې بدله خانې وي یعنی یو الکترود یو سر ته وي بل الکترود بل سر ته وي یو په منځ کې پکې شپږ هسې څه خانې ورته کې وي نو دغه څه شی دي دا سیلز دي هغې سیلز د وجې and the different separate containers di each container is known as half cell او هر یو container ته به موږ سو half cell بوته هر یو container د سب بشان اکټ کوي دا یو هر یو سیل کوم دا یو هر یو container یو half cell in each half cell one electrode is dipped in the 1 molar solution of its own salt हर یو هاف سیل کې یو الکترود ډیپ وي یعنی یو الکترود په کې موجود وي او هغه د سنه جوړ وي یعنی کم هغه او سولوشن په کې موجود وي خو سولوشن د سوي چې کم میټل نه الکترود جوړ دی یعنی فار ایگزامپل موږ چې په دې سیل کې کم الکترود پروت دی هغه د کاپر نه جوړ دی یا هغه د
सेल ورنه جوړ دی. نو چې د کم میټل نه هغه الکتروډ جوړ وي نو سلوشن به هم د اګ کې میټل استعمالیږي، یعنی د کاپر نه جوړ دی نو سلوشن به هم د کاپر استعمالیږي، که د سلور نه جوړ دی نو سلوشن به هم د څه استعمالیږي، د سلور به استعمالیږي. بیا ورپسې وایي رایټ هاف سیل زنک. اوس دا د ډینیل سیل کنسټرکشن خبره کو چې ډینیل سیل کې چې کوم رایټ سیل لې یعنی رایټ هاف سیل لې اوس دا وی دی په دې ډایګرام ته راشو دی کې دا چې کوم سیل لې رایټ طرف ته چې کوم پروت دی دا به رسوي زنک نه، یعنی دی کې چې کوم الکتروډ وي دا به د زنک نه جوړ وي. دې کې تاسو لیدم شي دا وګورئ الکتروډ ته مخامخ سره لیکلي دي زنک زد ان وته لیکل دی زنک. دې کې دا سولوشن د سنا اوس جوړ دی وګورئ زنک سلفیټ ته او الکتروډ هم د سنا دی د زنک نه دی. چې کوم لیفټ سیل له لیفټ هاف سیل له دې کې سولوشن څه شی دی کاپر سلفیټ دی او الکتروډ څه شی د سنا جوړ دی د کاپر نه جوړ دی. چې د کم سیز نه الکتروډ جوړ دی هم د اک کې سیز نه بداغي هم اک کې میټل نه بداغي سولوشن هم وي. ها رائټس هاف سیل دې کې به زنک الکتروډ وي او سولوشن به پکې کوم وي زنک سلفیټ سولوشن به وي. لیفٹ ہاف سیل لسنا جوڑ دے الکتروڈ کاپر نہ جوڑ دے کاپر الکتروڈ پہ کے پروت دے اور سولوشن پہ کی کمی ہو دے کاپر سلفیٹ سولوشن دے. both electrodes connected through external circuit in galvanometer or voltmeter is attached to it. دوڑا کم الکتروڈ یعنی زنک الکتروڈ او کاپر الکتروڈ دا به یو بل سره کنیکټ وي د یو تار په مدد سره د یو ایکسټرنل سرکټ په مدد سره او هغه سرکټ ته بس لګیدلی وي والټ میټر به لګیدلی وي یا ګلوانومیټر چې کوم به داغي کرنٹ خیانی په دې سیل کې څومره کرنٹ پروډوس کیږي او موږ ته داغي والټ میټر نه یا د ګلوانومیټر نه پته لګي چې په دې سیل کې اوس الیکټریک کرنٹ پروډوس کیږي او کو نه پروډوس کیږي. The solution of both half cell are connected with the salt bridge او د دواړو سیل چې کوم سولوشنز دي دا په څه په مدد سره یو بل سره کنیکټ وي د سالت برج په مدد سره. اوس دا سیس په کې یاد ساتئ چې کوم الکتروډز دي دا به کنیکټ وي د څه په ذریعه سره ایکسټرنل سرکټ او د سره بل سره اٹیچ وي ګلوانومیټر یا والټ میټر. دا به لازم دا سیزونه یاد ساتئ دا ډیفرنس ته بده کې کوم الکتروډز دي دا به کنیکټ وي په ایکسټرنل سرکټ سره او د سره به اٹیچ وي والټ میټر یا ګلوانومیټر. ول چې کوم د دې سولوشنز دي دا سولوشن به د سره د دواړو سولوشن یعنی د دواړو هاف سیل سولوشن به د په مدد سره یو بل سره یو ځای وي د سالت برج په مدد سره. یعنی کوم سولوشنز دي دا سالت برج یو بل سره کنیکټ کړي دي او چې کوم الکتروډز دي دا یو بل سره ایکسټرنل سرکټ کنیکټ کړي دي. او سالت برج څه شی دی؟ سالت برج دا یو شیپ ټیوب دی یعنی څنګه یو څنګه وی اکاسه شکل کې دا یو ټیوب دی filled with electrolyte gel او دا دې کې د نفس موجود وي جل موجود وي جلی موجود وي او هغه جلی د څه شی وي الکترولایټس وي یعنی K2SO4 potassium sulfate یا sodium sulfate نه جوړ وي. It connects the two solution of the half cell او دا سکی دو solution یعنی د half cell دواړه half cell solution یو بل سره connect کوي. اوس د دې functions څه شي دي؟ د salt bridge functions دي allow electrical contact between the two solution یعنی په دو solution کې چې کوم electrical contact دی کې چې کوم ions موجود دي هغه ions د یو solution نه بل solution ته چې کله transfer کیږي نو د سبو مدد سره کیږي د salt bridge په مدد سره بعد یو سیل نه بل سیل ته ځي. prevent mixing of two solution دواړه solution یو بل سره mix کېدو ته نه پرېږدي. keep electrical neutrality in each cell دواړه سیل چې کوم دنو د ساتي neutral ساتي. اوس د دې ورکینګ سری zinc has greater tendency to lose electron than copper. zinc په زیات په اسانۍ سره الکترون لوز کوي د کاپر په مقابله کې یعنی کاپر او زنک چې کوم دینو دا دواړه د زنک چې ټندنسي ده د لاس اف الکترون هغه ډیره ده یعنی زنک په اسانۍ سره الکترون لوز کولی شي په مقابله د کاپر کې. so zinc lose electron
its electrode and hence oxidation take place. نو چې کوم زنک کوم سیل کې زنک الکتروډ پروت دی او زنک سولوشن دی نو زنک سولوشن کې کوم زنک دی هغه به الکترون لوز کی او هغه الکترون بچا لور کی خپل الکتروډ لا یعنی په هغه سیل کې چې کوم الکتروډ پروت دی نو هغه له هغه سور کی الکترون ور کی یعنی دی په ایگزامپل دغه تا وګورئ دیک دا چې کوم زنک سولوشن دی یعنی ZnSO4 دی کې به د الکترون لوز کی دا الکترون بچا لور کی دی الکتروډ له به دا الکترون ورکی دا الکترون به د دې الکتروډ نه د دې ایکسټرنل سرکټ په مدد سره دی کیتوډ ته راشي یعنی دی کاپر کیتوډ په لور راشي دا ایکسټرنل سرکټ دی او دا څه شی دی سالټ برج دی یو شیپ ټیوب دی وګورئ بالکل د یو په شکل کې دی نو کوم زنک سلفیټ آئن دی زنک سلفیټ دی دی به زنک د دینا الکترون لوز کی اب راشي اینوډ ته یعنی زنک چې کوم الکتروډ دی او دا غینه به د ایکسټرنل سرکټ په مدد سره غلړ شي بل هاف سیل ته یعنی کیتوډ طرف ته ولړ شي The electron flow through the external circuit from the zinc electrode to copper electrode. اګه خبره مې چې کومه مې تاسو ته وکړه چې کوم زنک الکترون لوز کړل خپل دغه سولوشن کې هغه الکترون بعد د زنک اینوډ نه ورشي کاپر کیتوډ په یعنی د زنک الکتروډ نه با کاپر کیتوډ په لړ شي. These ions are collected by copper ions at the cathode and deposited on electrode and hence reduction take place. نو اوس وګورئ په بل سیل کې آینز لړل اب الکترون اپ لړل زنک کاپر طرف ته الته چې کوم کاپر آین موجودو هغه به هغه الکترون ایکسپټ کی نو په زنک سیل کې د زنک هاف سیل کې چې کوم کې زنک سولوشن موجودو هغه کې لاس اف الکترون شو کم سیل کم ریاکشن په پای کې کیږي اکسیډیشن او کاپر سکا گین اف الکترون شو کاپر کلیکشن اف الکترون یعنی زنک سکا کوم دنو کاپر سکا گین اف الکترون شنال تب کوم یو ریاکشن کیږي ریډکشن په زنک الکتروډ باندې وا اکسیډیشن کیږي او په کاپر الکتروډ باندې وا ریډکشن کیږي در دې پورې آی ہوپ تاسو پوه شئ اوس ور پسې ده سیل ریاکشن The net chemical changes obtained by adding the two half cell reaction are called the cell reaction. اوس د دواړو سیلز نه چې کوم ریاکشن موږ سره کارالل هاف اوس دواړه هاف سیل دی یو سیل کې به اکسیډیشن کیږي بل سیل کې به ریډکشن کیږي د دواړو کمباین ریاکشن دا موږ سو سیل ریاکشن یعنی د یو سیل ریاکشن موږ ایز ا هول نشو اغسته بلکې د دواړو هاف سیل ریاکشن به یو ځای کوو نو به موږ سره یو فل ریاکشن راځي we have two half cell reaction that is oxidation and reduction which take place simultaneously दो half cells reaction बकीगी यौ के बा oxidation भी बल्कि बा reduction भी और दा बसंगा भी simultaneously यानी खपल पखपल बकीगी electrons moves through the external circuit electrons दा स्तमा हुई ची दा zinc कम इलेक्ट्रॉन लूज कड़ल अब द जिंक इलेक्ट्रोड ना द एक्सटर्नल सर्किट पर मदद से लड़शी कॉपर इलेक्ट्रोड था ions move through the salt bridge and hence electric current is produced او ion से कम जिंक ion उस जोड़ शवे दे या कॉपर ion जोड़ शवे दे अब द सब मदद से मूवमेंट कई द साल्ट ब्रिज पर मदद से बद यो हाफ सेल न बल हाफ सेल त मूवमेंट कई और सब आगे जब सब प्रोड्यूस कीगी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कीगी उसो गो रही हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड के बस चल कीगी जिंक मौजूद दे पर एनोड के दे बसो की दे बस Zn+2 आयन तब कन्वर्ट शी यानी दो इलेक्ट्रॉन दो लूज कड़ल दे बस तब बदल शी जिंक आयन था उस कापर मानते यानी बल कैथोड के कापर आयन मौजूदू द दो इलेक्ट्रॉन द एक्सटर्नल सर्किट पर मदद सरा आगे कैथोड तरह او कैथोड की कॉपर अगर रिसीव करून दे बस त कन्वर्ट शी कॉपर एटम था या कॉपर मॉलिक्यूल तब कन्वर्ट शी फुल रिएक्शन बम सकसरा शी जिंक प्लस कॉपर आयन नदीना बस जुड़ शी जिंक आयन एंड कॉपर एटम मददीना जुड़ शी हां एग्जांपल दी शेरी
کمې بیټریانې چې زموږ ګاډو کې وغیره کې استعمالیږي یا په کلکولیټرو کې چې دا کم سیلز استعمالیږي اکثر په دې چې کوم د ماشومانو د ټایز وغیره وي دې کې چې کوم سیل استعمالیږي دا ټول څه شی دي ګلوانیک سیل دی هغې له خو تاسو بهر نه څه بجلي نه ورکوي که نه او واړه سیل دی اوس کلکولیټر کې کوم سیل لګېدلی نن کلکولیټر خو تاسو چارج کوئ نه که نه چې چارج یې کوي او هغې کې بیا هغه څیزونه وي بلکې هغه سیل کې خپل په خپله الکتریک کرنټ پروډیوس کیږي او د هغې الکتریک کرنټ د وجې هغه ټول کلکولیټر فنکشن کیږي اوس د دې ډایګرام دی دا مې خیر ایکسپلین هم که تاسو ته یو پیر راته بیا وکېدی دا یو هاف سیل شو او دا بل هاف سیل شو یو هاف سیل کې به سلوشن څه وي زنک سلفیټ به وي او یو الکتروډ به وي پکې چې هغه الکتروډ به د څه نه جوړ وي د زنک نه به جوړ وي په بل هاف سیل کې به سلوشن څه وي کاپر سلفیټ به وي او الکتروډ به د څه نه جوړ وي د کاپر نه به جوړ وي دواړه الکتروډ یو بل سره د څه په مدد سره یو ځای دي د ایکسټرنل سرکټ په مدد سره او ایکسټرنل سرکټ ته څه لګېدلی دی والټ میټر لګېدلی دی چې کم به د هغې کرنټ ډیټیکټ کوي چې یعنې دې سیل کې کرنټ پروډیوس شو او که نه دی پروډیوس او څومره والټیج کرنټ یعنې څومره والټ کرنټ دی کې پروډیوس شو څومره امپیر اوس دا ورپسې چې کوم دا یو شیپ ټیوب دی دا څه شی دی سالټ برج دی چې کوم د دواړو سلوشن یو بل سره کنیکټ کړي دا ټاپک یې لږ ګرانې دي چې کوم سیلز دي الکتروکیمسټري دا د چپټر لږ ګران دی دې کې کوم دا سیلز دي دې باندې لږ ډېر فوکس وکړئ دا ډېر زیات امپورټنټ دي هر یو سیل چې کوم دی دا د پیپر په لحاظ سره ډېر زیات امپورټنټ دي دې کې بعض اوقات چې کوم دی نو د دې کنسټرکشن راشي یا د دې ورکینګ راشي یا ډایګرام راشي نو دا سیل چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دي د پیپر په لحاظ سره نن زموږ ټاپک کمپلیټ شو انشاءالله سمانه به بیټریز وایو